مثال درته وای یو په دې پیریانو کې یو نوع د دیوان ورته وي هغه په یو لار کې د ډنډ په غاړه ناستو او په دې لار به چې څوک تېرېده نو راوبېني وو چې راوبېني وو ویل به دلته کښېنه چې کې به ناستو نو هغه ډنډ کې به چنډخ چې څنګه اواز کوي را ټیر غوندې که نه چنډخان اواز خو به نو دې ورته وي چې دا څنګه اواز دی جی دا چنډخ دی مردار ویل دا مردار چنډخ دی غړپ دې ځای نه به ونیو ساه به یې وویسته چې تا زما معشوقې ته څنګه وایي چې دا چنډخ دی مردار لار شاړه شوه چې هلکه په دې لاره مه ځئ چې څوک ځي یا مړ کېږي یو سړي ویلی چې یا زم مړی ما او یا خو پې دا پته لګوم چې چل څه دی چې دی پې ورغلی دی دیو نیولی دی کېنولی دی وی چې کېنه یو سات په دې کې چنډخ آواز کړی ویل دا څنګه آواز ویل سبحان الله ما دومره ښایسته آواز په زندګۍ کې چېرته اورېدلی نه دی سړی هوښیار و پوه شو به دیو په ملا وټپولو ویل ته په دې لار ازاد یې او سوداګرۍ پسې ځې او راځې ما خو د دنیا بیړه تباه کړه او مړې که چې زما دې معشوقې ته به یې ډېر په سپک نظر کړه تاسو خیال صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لاره روانو مریدان ورسره و نیمه شپه وه یو هندو یې ولید هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو دا د هندوانو وظیفه ده عزیزانو ما د هندوانو په مندر کې هم ډېر وخت تېر کړی ما د سیکانو په ګوردواره کې هم ډېر وخت تېر کړی ما د انګریزانو په ګلجه کې هم ډېر وخت تېر کړی د انګریز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده بیا به ورسره کېناستم چای به م څښلې او سره باسونه به م کول تاسو خیال ده اوس ما کافر نه کوي چې ګلجې ته تللی دی ځکه تاسو سره خو نور څه نشته خیال م راغلی دي د هندوانو مندر ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې د سیکانو ګوردوارې ته به م ځې او د انګریزانو ګلجې ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې انګریز پادري یو ورځې ما ته وویل ما ته ویل په تاسو مسلمانانو کې دا شیخ سادي څنګه سړی و ما وی چې ډېر لوی سړی وی د قرآن او حدیث نه خو خلاف نه دي کړي مال نه ویل ستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلي دي چې 3 څیزونه دي چې هغې کې تاخیر مه کوئ د مونځ چې وخت راشي او کونډې ته چې میړه میلاو شي فوراً دې ورسره نکاح تړي او شیخ سادی ویلی دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد کونډه ښځه مه کوه که د هورې غوندې ښایسته مي پیغمبر وی فوراً دې کونډه نکاح تړي او شیخ سادی وی کونډه مه کوه نو دا د حدیث نه خلاف نه دي کړي ستاسو شیخ سادی ما ورته وی چې پادري صاحب ته په دې شعر پوه نه یې زمونږ د فارسي او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کېږي دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد د دیرې مخې ته الف دی خو د الف د ضرورت شعري دپاره غورځېدلی دی ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي اصل کې زن را بیوا مکن نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې وین خو زن را بیوا مکن ښځه مه کونډوه اگر که د هورې غوندې ښایسته وي چې ته والا میړه مړ کړې چې زه ورسره نکاح وتړم بس پادري داسې اک پک ویل داسې جواب دې راکړو چې زه خو ډېر هندوستان کې ګرځېدلی ما ته دا جواب چا نه دی راکړی مالدا مې درته حقیقت وي وی ښه یو بل سوال در باندې بل اتوار له بیا کوم مال ټیک ده بل اتوار له بیا ورغلم دا زه په چراټ کې وم ما ته وی چې زمونږ عیسی علیه السلام تاسو مسلمانانو وایئ چې الله ځان ته بللی دی او په اسمانونو کې اوسیږي او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې لاندې پروت دی
نو رتبه د عیسی اوچته ده چې خدای ځان ته بللی دی او که رتبه ستاسو د پیغمبر اوچته ده چې ځمکې لاندې اوسي. ما ورته ویل پادري صاحب د دې جواب نن نه 400 کاله مخکې شاه ولی الله صاحب کړی. چا دا ویلي چې عیسی اسمان ته تلو باندې د رسول الله نه بهتر دی. ویل بړبوکی د اوبو د پاسه ګرځي او ملغلره د اوبو په بیخ کې پرتی، نو رتبه د ملغلرې اوچته ده که د بړبوکی اوچته؟ تاسو خیال بل سوال کوي. بس دا دې پورې ورته یم چې ستاسو لږ وسط دماغ کې پیدا کړي. وسط مولانا تنویر رحمت الله علیه تقریر کړی دی چې چرته سپی هلته د رحمت ملایکې نځي. یو سړی ولا راغی سپی ورسره دی، وی جی دا حدیث رښتیا دی چې چرته سپی ملایکې هلته نځي؟ ویل حدیث خو رښتیا دی. ویل ما دا سپی ساتلی د ورځې م را سره یو د شپې ځان سره کټ کې وده کوم. ویل ولې؟ اسرائیل علیه السلام باندې نږدې نه راځي او به زه به ټول عمر ژوندی یم، ځکه چې چېرته سپی هلته ملایکې نه ځي، نو ما سره چې سپی اسرائیل به نږدې نه راځي به زه به ټول عمر ژوندی یم. اوس مولانا تنویر رحمت الله علیه خو حکیم الامت دی که نه؟ الله د ځمکې سر به د علماء دیوبند غوندې علما هم پیدا کړي. علما خو ډېر دي. دا نن څه چې تاسو په دنیا کې ګورئ، قسم په خدای دې زه په ټول عرب ملکونو کې ګرځېدلی، په ټول عرب ملکونو کې د دیوبند علما ما کتلی دي چې د مصر او د افریقې او د مکې او د مدینې علما به ورته داسې ولاړو او دیوبندي به ورته تقریر کولو. یو ځل مولانا یوسف بن نوري دی الله تعالی غریق رحمت کړي، په دې باسو د مکې د علماو سره چې مذهب حنفي چې دا په ټولو مذهبونو اوچت دی، داسې ورته لګیاو چې یوه ګنټه تقریر ورته وکړو ما د اهل مکه او د علماو تلفظ وانه اورېدو. تاسو خیال لرئ؟ اوس خبرې دا هم دي چې هلکه دا دیوبندیان چې دي وهابیان دي او دغه داسې ورته وایي زیارتونه نه مني او پیران نه مني او پلانین. هلکه چې زه په خپله ملا یم په ایمان یې بل ملا به منم که نه؟ چې زه ملا نه وی نو د دې علماو په دعوت به زه راتلی اصله هم ځان نه مخکې مې د دوی مقام منلی دی نو هله ورته رالم که نه. ټیک شو دي. علماء دیوبند په خپله پیران دي. واورئ واورئ او په کلاو غوږونو واورئ. دیوبندي عقیده درته ووایم. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته د شیعو یو ډله راغله، ویل مونږ سنیان کېږو خو که بېګاله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده. هغه ورته ووایي چې په خوب کې لیدل خو اسانه خبره ده، بېګاله به وګورئ، که په ویښه مې درته وښوده نو بیا؟ هغه وایي چې په ویښه په دې مخونه یې والا لاس راښ کړه ورته ګورئ. په دنیا کې په ویښه د دیوبند علماو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خلقو ته کړی. ته پوه شو خبره؟ باب فضائل القرآن کې وګورئ، ترمذي او مشکات شریف کې دا علما عقیده او ایمان دی. صحابه په یو قبر خیمه والا ورته پته نه وه چې دلته قبر دی، چې شپې سملاسته د قبر لاندې نه د تبارک الذي आवाज راتلو، تبارک الذي بيده الملک، حتی تر هغې پورې چې تبارک الذي ختمه یې کړه. سهار له دا صحابه راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې صاحب بیګا خدا سي چلو دلته قبر او لاندې تبارک الذي ویل. سردار کونین ورته وفرمایل چې دغه تبارک الذي سره دنیا کې د دوستانه وا نو په قبر کې ما یار ور سره دی ځکه وایي. تاسو خیال عزیزانو، شاه عبدالعزیز فتاوی عزیزیه کې لیکلي دي نن نه 400 کاله مخکې چې ابوبکر صدیق چې وفات کېده نو حضرت علی راوغوښته وصیت یې ورته کول، چې وصیت یې ورته کولو چې زه مړ شم نو زما د خښېدو اجازت به د روضې مبارکې نه غواړئ. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دی وفات شو روضې ته اجازت ته مونږ روان شو نو زه دا ډلې نه مخکې وم، نو د روضې دروازې لرې شوې او دننه نه آواز راغی
چې دا محبوب خپل محبوب ته ډېر زر راوړی. تاسو خیال راځي نو عزیزانو عرض مې دا و چې ما لوی لوی اکابر او بزرگان د زمانې لیدلي دي. لوی لوی ما مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه لیدلی دی. ما مولانا عبدالمعبود رحمت الله علیه لیدلی دی چې چاته به په ژوند د قبرونو کشف کېده، قبر ته به ودرېده او هغه به ولیده لاندې چې په دې مړي سال دی. یو سړي تپوس مې ته وکړو د لاهوري صاحب نه، مال د هغه په قبر کې سال دی چې وہ پکوڑے کی طرح قبر میں تل رہا ہے. تاسو خیال رکھ. د بل سړي تپوس مې ته وکړو مال د هغه سال دی چې ان کی حالت اچھی ہے، خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی. مولانا عبدالمعبود ته مې معلومات هم د یو قبر کشف وکړه. وی ولې دا د قبر معاملات ته نه منې څه؟ مالا د ابراهیم علیه السلام په سنت عمل کومه چې رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. ستا ایمان نه دی چې زه مړي ژوندي کوم؟ وی زما ایمان دی خو چې زما مخکې وکړي نو چې زما زړه. قال فخذ اربعة من الطير او دا لویه واقعه ده. نو ما چې زه یې وګورم لاس نه یې ونیوم، د شپې 10 بجې مې هدیرې ته یې راوستم. چې هدیرې ته یې راوستم داسې سترګې پټې کړې، بیا ما ته وایي چې بچیا داسې چل دی چې دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې او دې خوشحال شي. دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا. که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. چې وتښتېدم په یو سا کور ته رالم، سهار چې بیا ورغلم ما ته ولې مال نه ګورم، بس توبه مې راځه درته ښه. مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه د دیوبند علماو دا اتفاق چې په ایشیا کې دی وخت کې د افغاني صاحب عمر علم د چا نشته. په ایشیا کې تاسو خیال راغی. هغه په لاهور کې حضرت لاہوری تو ہوئی چې تا په یو تقریر کې ویلي دي چلو لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں. ستاسو قبرونه د اور تنورونه دي. جتراړو بیا راته په مخلاص والو ویل به دیکھو چې مې وکړه څومره بني آدم چې څوک خرو، څوک سپیو، څوک پیشوګانو، څوک میلوګانو، څوک ګیدړانو، بني آدم پکې نه ښکارېده. دغه وګوره رحمان بابا وایي که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما، که ظاهر مې د سړو دي زه سکړما، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. مونږ معنوي چارپایو وګوره سپی څه ته وایي؟ په ډېرو څیزونو کې د سپي خصلت مونږ نه اوچت دی. د سپي کار څه دی چې د لارې په غاړه ناست دي، که موټر تېرېږي ورپسې به منډه کړي، که سایکل تېر شي غپ، که ټانګه تېر شي غپ، که لاره تېره شي غپ. ووایي په ایمان مونږ چې په بازار کې په دوکانونو په حجرو کې ناست څوک داسې تېر شي نه دله دی پلانه څه خنزیر دی اپلا واسه دوس دی خیال ته ملایکه دا نور ټول خراب دي. وای په ایمان دا زموږ عادت ته کنه دی. په جماعت کې ناست یو، په جماعت کې سنت هم کړي او فرض پاتې او یو بل ته غوږ نږدې کوي، د بل په غوښو شروع کوي کنه. عزیزانو دو علم دي، یو قرآن دی او یو حدیث دی. قرآن وحی جلی ده او حدیث وحی خفی ده. په حقیقت کې دواړه د خدای کلام ده، لیکن یو وحی په یو رنگ کې راغلی ده او بل وحی چې ده په بل رنگ کې راغلی ده. 6,600 آیاتونه د قرآن دي او تقریبا 14,000 حدیث دي. بیا ائمه محدثینو په حدیث کې بیا چھان بین کړی دی. امام بخاری ته یو قسم کړی دی، امام مسلم ته بل قسم کړی دی، امام ترمذی ته بل قسم کړی، امام مالک ته بل قسم کړی دی.
نو بنیادی علوم چې دي هغه دا دوه دي چې یو قرآن دی او بل حدیث دی. باقی ائمه مجتهدینو چې کوم محنت او خواري کړې ده نو داغي منبع او مرکز چې دی همدغه قرآن او حدیث دی دنه استنباطات کړي دي. امام ابو حنیفه اوس د دې څلورو واړو ائمه اختلاف په اصولو کې نشته، اختلاف فروعي اختلاف دی چې هغې ته په دین کې څه دومره د کفر او د اسلام دارومدار پې نه دی. مذهبونه څلور واړه حق او علما وایي چې تقلید دا واجب دی. قرآن نه ثابتوي چې فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که تاسو نه پوهیږئ نو تاسو د علماو نه تپوس وکړئ. نو د دې وجې نه بنیادي علوم چې دي قرآن او حدیث دی. عزیزانو د آخرت د نجات دارومدار چې دی هغه هم په حدیث دی او په قرآن دی. دنیا کې فلاح او بهبود چې دی هغه هم دارومدار د هغې په قرآن او په حدیث باندې. مونږه دنیا کې الله دې له پیدا کړیو چې ستاسو کار به څه وي؟ ستاسو کار به د مخلوق رابطه پیدا کولی د الله جل جلاله سره. ستا کار به څه وي؟ ما ته وګورئ اوس خو پوهېږئ په خبرو څه ګزاره خو به کوئ ماما. نو زه خو وایم چې اسم حاصل نه کړه په شیخۍ په ملایۍ کې، اسم حاصل نه کړه په شیخۍ په ملایۍ کې، پس له دې مې وار دی هر چی شي په میخانه. پام کوم د منصور غوندې په دار نشي رحمانه، ډېرې دا د عشق خبرې مه کړه نادانه. دا زمونږ شیخي ده، دا زمونږ ملاتړ ده. خبر به م نه اوس راته چا وویل ستاسو د پلوسو کې یو جوړه شوې زم پکې راغلی، قسمونه ما ورکړي. خلاصه یې دا وه چې د پلوسۍ هغه اوبه روټۍ خو څه کوي چې اوبه م ما نه وڅکلي بیا ترې همداسې لاړ. اوس راته چا وویل زمونږ کلي کې خلک وایي چې دم پکې 6,000 روپۍ اخېستي. نو خم لري 6,000 روپۍ چې ما له تاسو را نه کوي نو څوک به یې را کوي؟ بېنظیر سره خو مې ورانه ده چې راله سره کړي، د وزیرانو سره خو مې ورانه ده. په دې 20 کاله کې به څوک دا ثابته نه کړي چې بجلیګر ملا چا د وزیر په دفتر کې لیدلی. ثابته به کوي؟ وایه تاسو پلوسیوال خو ټول په دې دغه کې اوړئ راوړئ سیکریټ کې یې بار ځای کې زما د ژوند ریکارډ دی چې زما چا سره نه لګي زه نږدې نه یم ورغلی. ریکارډ دی. اوس پردي کورونه وران شوي دي، پکې مړي شوي دي. یو پکې د ملا زوی مړ دی، د هغې جوړه ده او بجلیګر ملا پکې 6,000 روپۍ تون نالت دی په هغه خوله چې دا خبره یې کړې، تون نالت دی د هغه په هغه ومه ټېړی. زما په زندګۍ کې که ما د مړي سقاط اخیستی، ما د ختمونو پیسې اخیستي، ما په جوړه کې د چا روټۍ خوړلي، د چا چای مې څښلي، د مړي خیرات او څلوېښتي کال مې خوړلی، ما به د ټول پاکستان ډول خوړلي. زه چې په ښه بد پوه شوی یم ستا د دې پلوسۍ خلق ما سره په بجلیګر کې زه امام وم، 26 روپۍ مې تنخواه وه. په دارالعلوم سرحد کې مدرس وم، 15 روپۍ مې تنخواه وه، باچهي مې پې کوله. د 67 نه تر ننه پورې 3 تجارته کوم، له 70,000 روپۍ میاشت ګټم، توکړی برید ګرځم چې چاته مې خوښه وي له 70 ورته وشغوم، پروا یې نه لرم. پروا خو به د چا نه لري چې یا ته چای وڅکي یا ته روټۍ وخوري یا ته نغدې والې که نه. خبره ده که چې داسې الطمع یسیر الاسد ذبابا، تمه د زمري نه مچ جوړ کړي. د زمري نه تمه ډېر ظالم شی دی چې داسې چاته نه کوې
द बादशाह परवा मलारा सरे स्तरगे गर्दा अगर जो खतरा है जमन पदे मलयान कियो द मजहबी उमूर मुशीर दे द मरकज मजहबी उमूर मुशीर अगर वैली चे कौन कहता है कि औरत की सरबराही अच्छी नहीं है? कौन कहता है? उस दार चा इलाज आसानी द मुला इलाज लगन कौन कहता? चढ़ता चावल जमा के सटावले चाहो वैली दी कि पाकिस्तान तो पैगंबर खैरों वाले ने वाह रही और तो खुला हो गुने तासो हो हर डुलकी तगड़े गए हर डुलकी तक तो दिया इलाका नन चिदा द मजहबी उमूर वजीर दे तो मरकज के और पदी इलाका तासो खलील मोहम्मद पास करे दे वर्षदागत जामन हाल गोरा कि द हज पर पॉलिसी के करोड़ों में रुपए पैदा तासो लड़ा गए अवकाश खोरा की हज तक मिले गए मरमरे प्लार मरे ख्याल नहीं दमाशकील नहीं ब्या खान और नवाब तक जमीन तिंगेदड़ अरगरान का गरीब सड़े का मड़ी दवा लराशी का ना और की दुआ बोको न गरीब पर दुआ मड़ी बखले की कनी की हाँ और द नवाबानों पर दुआ लानिया दवा बोको लका दादे सो को खुदा दे कुरान का समझो पे मख लासरा तासो मिजाज वही मेरा मिजाज लड़कपन से सह खुदा खबर मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना जमीन मिजाज गुलामाना मिजाज गुलामाना ज़हनियत पे जमीन मिजाज से खान रागे तो मुड़ी खान रागे खान मुलाम मंडी की मियाँ साहब मंडी की अमियान मंडी की को खान दवा न सोटा दी जमा मोर मवा दल तब बाबर साहब गवर्नर दुआ तरा रहे चिकट तरोड़ा से तो पासे दम लास्ट में और को दुआ उशा मरगर उड़ाते हुए चेहरा था खाड़ो से लिफ्ट वरन मालमा दर तदा होदा चिदा चूंकि जमा द बचपन मरगरे हो आगा ताल्लुक मद्दे नजर दुआ तरा है द बिजलीगर मिला पदर की द गवर्नर और द वजारत यो टेढ़ी पैसा कदर नहीं टेढ़ी पैसा ब्या कुर्बानी के बदागा चाना चिचास्ता दमड़ी खबर करने ले रहे पार पशकाल के स्ता मड़ी लहज विस्ते पार पशकाल के स्ता मड़े खख करे स्ता पूजा के खल को तो बोर कई स्ता उजरा चढ़का वही कुर्बानी गदा अला खल को ना दादा मुंबई और नावियानो ना कुर्बानी की चिराशी डोले डोले लग अकल कई दा तस्वर की कि मुंग यो आजाद कौमी मुंग आजाद कौमी मुंग तो इस पर वादे चाना दा पकार तासुवाई पैमान परून पदी मल के रोटी कपड़े मकान वादशे हुआ रोटी कपड़ा मकान ही चाला वर्कड़ या बला और पदी मल के हमारा अजम गुर्बत का खातिमा मुंह बगरीबी खत्म हो कल उसे टोल नवाबान शोई हाँ कौमा का सिस्पे रही देखो गोरे जब हुई जबान सरा दादा खुदाई दावादा कि जब गुर्बत खत्म कर गुर्बत खत्मोल कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन रज़्ज़ाक़ सोख दे ताता पखीटा के दर रिज़्क़ असबाब चा जोड़ करे तो च मोरा पैदाश पदी सीनों के दरिज़क़ असबाब दर चा जोड़ करे दलवाली नबात लारे दरिज़क़ गठलो दर चा बराबर करे वो तासु खुदाए प्रे खैरे नो अल्लाह तासु प्रे ही कुरान के राजी फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै सोच माहिर की ज़दा हर किस्म नियामत दरवाजे पे और प्राणिज़म हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू
دا ما چې څه ورکړي چې دوی پکې ښه ورننوځي. انټرکانټیننټل هوټل کې میړه او ښځه ښه په ګډا شي ښه، نو بیا څه چلو کم؟ اخذناهم بغتتن، ناګهانه یې راونیسم فاذا هم مبلسون، بیا دوی اریانو چې خدای دا څه ورته راباندې وشو، ناګهانه والا ورمېږ مات. نو نن د اهل دنیاو ته په زیاته دنیا غرور نه دی پکار. رحمان بابا وی ډېرې ماتې کړې مړی د قبر جنو چې د قبره به یې نه لیدل هیچاته، بادشاهان دی واړه خاک د بیابان شو، نظر وکړه سکندر پسې دارات. نازیدانو عرض مې دا چې پاکستان نن وګوره هره ورځ دا انسانان کیمې کېږي، هره ورځ چرته د لارو اکسیډنټ، چرته د فلاین کوچو اکسیډنټ، چرته د ریل ګاډي اکسیډنټ، چرته د بمونو د دماکو اکسیډنټ، هره ورځ کیمې او تیکې او هسپتالونه او غوښې، بیا زهریله څیزونه دي، بمونه، زخمونه بیا په کلونو نه جوړېږي. نن زمونږ په کوارټ روډ باندې غړم شو، داسې غړم شو چې ملک یې وخوځول چې ګورو صاحب امبولنس دي او پولیس دی او فایر برګیډ دی چې زم ورپسې لاړم. دننه هېڅ پته ونه لګېده، پته به سبا لګي چې څه پکې وي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا چې دا قوم د پیغمبر خیره والی، دا قوم د قوم که ښه ورځ وکته نو که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ. ما ته بعضې وخت کې کلي کې خلک وایي چې ته مړي ژوندي مالمه مې لمبوئ خلقه او مه مې ښخوئ خلقه، مه مې لمبوئ خلقه او مه مې ښخوئ خلقه، ما په ډیران سپو ته وغورځوئ خلقه مه مې لمبوئ خلقه. چې نه مې ولمبوئ نه کفن را واغوندوئ او نه مې ښخ کړئ، په ډیران مې سپو ته وغورځوئ. سپو په خدای قسم هغه ځمکه به م لعنت وایي را باندې چې زه ورشم، هغه ملایکې به م لعنت وایي را باندې چې ما نه تپوس کولو ته راشي. نو مالمه مې لمبوئ خلقه او مه مې ښخوئ خلقه، ما په ډیران سپو ته وغورځوئ خلقه مه مې لمبوئ خلقه. زما مړي له به څوک نه راځي کنه، دا خلک زما مړي له راشي ما خدای بخي. دا رښتیا وایي. تاسو د هغه قرآن وایي چې دا نوې جلسه ده چې کوم مړي له تلي یې کوم مړي له، نو تاسو څه وایي؟ مهرباني کوئ ناوخته دی، زر خبره خلاصوئ. تاسو څه وایئ چې مړي ته لاړ شئ؟ نه ټول دا ټکې ووایي، خدایه ټول په یو اواز ووایي. اوس دا خدای وی بخې چې تاسو وایي دا لږ بیا ووایي او دې ځای ته سوچ وکړي چې دا د دې ځای نه لاندې دا اواز راووتو که د دې ځای اواز تاسو بیا ووایي دا د دې ځای اواز و که د دې ځای اواز و. نو چې د دې ځای اواز و د دې ځای نه و نو دی خدای ستا په وینا نه بخي، ځکه چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کومه خبره چې د زړه نه وي هغه اثر نه کوي. ټیک شو؟ نو زباني جمع خرچ ښه. تاسو خو د مړو جنازې هم کوئ، دا علما خبره نه ده، تاسو خبره ده. د هر شي تعریف غرض موضوع وي، د هر شي. تاسو څومره جنازې چې په ژوند کې کړي دي د جنازې غرض پېژنئ چې جنازې غرض څه دی؟ وایي په ایمان چې موږ جنازې سره روان یو، خپله درانه او د بل سپک او څنګه دی، غویه دی چې اغوستی او میخه دی پای ډېر کوي کلک کوي او نور څنګه چل دی او زوی دی چېرته دی او پلانی چېرته دی، دا کیسې کوئ چې روان یې پکې. بیا چې جنازه وشي او بیا سره کېنئ بیا مجلسونه جوړ شي، موږ یو طرف ته کېنو شروع وکړو، تاسو بل طرف ته کېنئ. ټیک شو؟ تاسو ووایئ په ایمان
او بیا په ایمان وای که زمون دا ایمان وای چې دا سړی داسې ملائکو گرفتار کړو چې زمون رسۍ ورته نه کېږي داسې جیل ته لاړو لاندې چې زمون رسۍ ورته نه کېږي داسې عدالت کې به پیشي کېږي چې زمون رسۍ ورته نه کېږي د دنیا تاڼه چې خلک ونیسي تاڼېدار ته زمونږ رسۍ کېږي که نه کېږي حاجي مجسټریټ ته زمونږ رسۍ کېږي که نه کېږي ډپټي کمشنر ته زمونږ رسۍ کېږي که نه کېږي حاجي بیا د هغې انټاروګیشن چې کېږي نو انټاروګیشن ټیم ته زمونږ رسۍ کېږي چې هلکه وهای ما لږ ګزاره ورسره کوه رسۍ کېږي که نه کېږي دغه انټاروګیشن ټیم ته ستا رسۍ کېږي چې کوم په قبر کې به د مقرر شي دغه جیل ته ستا رسۍ کېږي که ستا دا ایمان وی چې د دنیا تاڼې سړی بوتلی دی ټول کلی دی په سر راغستی ټول کلی چاله پولیس سړی بوتلو اله نن پیشي ده اله مور یې منډې وی رونه یې منډې وی خپلوان یې منډې وی چې پولیس کسټډي واغسته 3 ورځې ریمانډ یې واغستو اله چیرې نه وی وی خدای چیرې نه وی داسې وایي که نه وایي وی خدای چیرې نه وی ټیک شو که دا د وهلو ایمان په قبر کې ستاسو وی نو تاسو به په قبر باندې بلې خبرې ته اوزګار وی که دا فکر به در سره وی اوس خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي خد سنبال کا بیا در نلیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا دی خدای شاپ گورستان کے